أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون مخکیاتونو کی تذکره و دو دلائل اعترافیو تپوستیو کې د دې ځمکې واقدار اختیار مند د مالک څوک دی نو دی وایي چې الله دی د اسمانونو قوه او د عرش عظیم رب څوک دی نو دی به بیا وایي چې الله دی دارنګه تپوستیو کې چې د چا په لاس کې دي بادشاہت د هر شي اختیارات د هر شي چې هغه خلکو له پناهي ورکوي او د هغه نه څوک خلاصول نشي کولی چاله پناهي نشي ورکولی نو دی وایي چې هغه ذات الله دی چې د هغه نه څوک خلاصېدی نشي هغه باندې څوک زورور نشتی نو د هر یو سره خبره وکړه تقوا اختیار کړي کم طرف ته ځئ دین پرېږدئ بل طرف ته ولې ځئ دارنګې تذکره د دې هم وکړه چې الله رب العزت سره بل الہ نشتی بل څوک پر یادرس مشکل کشا وغیرہ نشتی دا الله سره څوک نائب نازولی ولدی نشتی که چرته وی نو دا نظام به خراب شوی وی هغه یو ذات دی هغه په غیب باندې هم پوه دی په ښکاره باندې هم پوه دی نو بل چاته ضرورت نشتی هغه الله قادر دی نو بل چاته ضرورت نشتی د دنیا کې چې څومره مخالفین اوسیږي الله رب العزت کو غواړي دا ټول به تباه کی نو دا دعا بیا کول پکاري چې یا الله دا کافر که تباه کې نو مونږ ورسره چېرته پکې شمار نه کې مونږ ورسره چېرته پکې د دې هلاکت کې شامل نه کې بیا تذکره د دې وه چې ښه کوه په خو باندې بدی ختموا توحید اختیاروا د شرک نه ځان ساته ښه اخلاق دي بل طرف ته بد اخلاق په دفع کا یو طرف ته سنت دي نو بل طرف ته بدعت په دفع کا دنیا کې چې ګورې نو د دین د حق دشمنان بی نو هغه دشمنان بیا دو قسمه یو طرف ته هغه جناتی بل طرف ته انسانانی دا دوړه قسمه دشمنان دي نو ته پناهي حاصلو په الله سره او د دین هم پناهي حاصلو چې د خلک راجم شي دي بس لګیایي څه جرګې به کوي څه مشورې به کوي څه شیطانی به کوي چې کله دې نږدې شي کله چې حاضر شي ما ته حاضر شي ما ته نږدې شي نو یا الله ما ته به ته ساتې خلک لګیا دي کارونه کوي تر دې پورې کوي چې کله یو د دې ته مرګ راشي د یا الله ما واپس کې
لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو، دې دپاره چې زه اوس عمل وکم، نیک عمل وکم په هغه څه چې پرېښودي مې دي تر اوسه پورې نیک اعمال مې نه کړي، چې اوس زه نیک عمل وکم. الله وایي چېرته داسې نه ده، واپسې نشي کېدی. انها کلمة هو قائلها، دا خو یوه خبره ده چې دا خلک لګیا دي دا خبره کوي. د الله رب العزت د طرف نه خبره فیصله اټل شوې ده، په هغې کې بیا رد و بدل نه کېږي، دوی واپس نشي تللی. ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، د دې شاته یوه پرده ده، برزخ دی، پرده ده، داسې پرده ده چې هغه لیدی کېږي نه، داسې پرده ده چې هغه محسوس کېږي نه. نو دا به څو پورې؟ الی یوم یبعثون، قیامت د ورځې پورې. قیامت د ورځې پورې دی چې لاړ نو لاړ، بیا نشي راتلی. قیامت ورځ کېږي به فاذا نفخ فی الصور، نو کله چې شپېلۍ شپېلۍ کې پوکې وکړی شي، نو هغه ورځ باندې ایمان به پیدا ورکوي، عمل به پیدا ورکوي، نسبونه بیا پیدا نه ورکوي، یو بل نه تپوسونه کوي، تپوسونه هم پیدا نه کوي. چا چې اعمال کړي هغه درانه شو نو کامیاب دي. او چا چې عمل وکړو داسې اعمال نیک اعمال هغه سپک شو او بد اعمال درانه شو، نو هغې دپاره جهنم دی. د جهنم بعضې حالات بیا ذکر کوي. وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، وایا داسې اے زما ربا پناهی حاصلوم پتا سره من همزات الشیاطین، د شیطان د وسوسونه. شیطانان دي ګڼ، د هغه د وسوسو نه زه پناهی حاصلوم پتا سره. یا الله ته به زما حفاظت کې. واعوذ بک رب ان یحضرون، او پناهی حاصلوم پتا سره یا الله د دې نه چې هغه حاضر شي ماته، دا شیطانان ماته حاضر شي. چې ماته حاضر شي نو څه به کوي؟ خو ما به خرابوي که نه، ماته به وسوسې اچوي. نو کله چې وسوسې واچوي قل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون حتى اذا جاء احدهم الموت. دغه شیطانان لګیا دي، دی وسوسې اچوي. دی لګیا دي کارونه کوي د قرآن او سنت خلاف. حتی اذا جاء احدهم الموت، تر دې پورې چې کله راشي یو د دې ته مر قال رب ارجعوني، نو دی وایي ما واپس کې، واپس مې کې است دپاره مې واپس کې لعلي اعمل صالحا، دې دپاره چې دا عمل وکم نیک، فی ما ترکتو په هغه څه چې ما پرېښودي دي. کله ویلی کېږي ورته کله چېرې داسې نه ده. انها کلمتون، یقینا دا یو کلمه ده، هو قائلها چې دی ویونکی د هغې دی، دا خو یو خبره دا دی کوي.
عمل په دې معنی نه کولی کېږي. ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، او د دې شاته یو پرده ده د قیامت د ورځې پورې. قیامت د ورځې پورې دی وي په دغې برزخ کې وي. کله چې دی لاړ دې نه دی لاړ برزخي ژوند ته لاړ. برزخي ژوند دی څنګه دی بس هغه الله ته معلوم دی. دې ځنه زما سره تعلق نشته او زما د هغه سره تعلق نشته، خبره خلاصه ده. الله رب العزت که څه کوي نو الله خپل اختیار دی. خرق عادت په طور باندې الله د خپل قدرت په طریقه باندې په طور باندې څه کوي، الله ته اختیار دی، الله کولی شي. د هغې حالات موږ ته ښکاره کړي، زموږ حالات هغې ته ښکاره کړي. دا کولی شي الله کولی شي چې الله یې کوي. نور یو عام طور باندې دی چې زما د حال نه هغه نه خبرېږي او د هغه د حال نه زه نه خبرېږم. ومن ورائهم برزخ پرده ده الی یوم یبعثون، دا نه چې دا به د جمعې د ورځې پورې، جمعې د شپې پورې به دا به د ماښامه پورې نه. بعضې وایي کله چې سړی مړ شو نو د ارواح راغلي وي په بلې باندې ناسې خیرات وکوي، ماښامۍ وکوي، زرې وکوي. دا خلک دي دا لګیا دي دا وایي نه ماښامه پورې نه دي چې ماښام پورې دا برزخ دی پرده ده یا به ختمه شي. نه بعضې خلک وایي جمعې شپه ده هلک ارواحان به راغلي. الله وایي نه جمعې ورځ نه، جمعې شپه نه، الی یوم یبعثون د قیامت د ورځې پورې دا پرده ده. د هغې نه دی راټوپ کولی نه شي چې هغې نه راودانګي او راشي، نشي کولی. حدیث کې راتلو یو طرف ته خلک دي نو هغه په علیین کې دي، په خوشحالو کې دي، نو هغې ته که ته وایې دا دنیا او دنیا کې چې څه دي دا ټول تاله درکوه، ته لاړ شه واپس دنیا ته. هغوی زه ځم، زه دې نعمتونو نه ځم، دنیا کې څه کوم. او کم چې هغه نور دی سجین کې دي د الله په جیل کې دي، نو هغه که غواړي چې زه دې لاړ شم نو هغه کله راتلی شي، هغه څوک راپرېږدي. هلته کې د الله ملائک په هغې باندې چوکیداران دي. الله د ملائکو نه نشي راتلی. الله رب العزت د هغې صفتونه چې کوي شداد غلاظ شداد، سخت دي، سخزړي دي. بعضی غلاظ شداد نیو سخزړي دي، سختی کوونکي دي. بل لا یعصون ما امرهم، الله چې ورته کوم حکم کړل د هغې نه خلاف نه کوي. نو من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، نو پرده به د دې شاته تر قیامت د ورځې پورې، قیامت د پورې هغه بیا راتلی نه شي. ما مخکې وي الله قادر دی چې الله څه کوي نو الله کولی شي، لیکن کم څه چې الله یو رول ښودی دی نو هغه رول دی. عام طور باندې په هغې باندې خبر روانه. وإذا نفخ فی الصور، کله چې پوک والی شي په شپېلۍ کې فلا انصاب بینهم، نو بیا به نسبونه نه وي د دې خلکو په منځ کې، دا زما نسبي دی، دا زما وراره دی، دا مې د تره زوی دی، دا مې بل خپل دی، دا زما خپلولی والا یې طرفګنۍ والا دی. نه نسب په کار نه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وی چې عمل کوه، نسب ولی په لحاظ سره زه دې خلاصولی نشم. نو تره ته م وی عباس رضی الله تعالی عنه ته لا اغنی لک من الله شیئا، ستا دپاره په کار نه راځم. ولې نسب هلته کار نه کوي که نه، عمل به کار کوي. نو خپل قام قبیلې ته م وی لا اغنی لکم من الله شیئا، ستاسو دپاره په کار به نه راځم. نو فلا انصاب بینهم، نسب ولی به هلته کې نه وي.
د دې په منځ کې په دغه ورځ باندې ولا یتسالون نه به بل نه تپوسونه کولی شي. فمن ثقلت موازینه نو د چا چې درانه شو نیک اعمال فاولئک هم المفلحون دا کسان وي د کامیابي موندونکو نه. ومن خفت موازینه او د چا چې نیک اعمال سپک شو فاولئک الذین خسروا انفسهم نو دا کسانو سره به چې تاوان کې غورځول خپل ځانونه په جهنم کې خالدون همیشه جهنم کې به همیشه. نیک اعمال وزن بکیږي وي اعمال بتلل کیږي په کم عمل کې چې وزن زیات دی نو وزن به زیاتېږي په توحید باندې وزن به زیاتېږي د پیغمبر په طریقه باندې سنت باندې وزن به زیاتېږي په اخلاص باندې څومره پکې اخلاص ہو چې څومره پکې اخلاص نو امر به وزن زیاتی تلل کېږي به اعمال به تلل کېږي یې څنګه تلل کېږي دا پخوا به خلکو خبرې کولې اوس د هغې ضرورت نشته دا بعضې خبرې حل شي دي په خپله باندې زمانې دا بعضې څیزونه وښودو چې دا بعضې اعراض دي دا به تلل کېږي اوس خلک تلي که نه اعراض دې ته وایي چې د هغې وجود نه وي وجود ما او تا ته نه ښکاري دا بیا هم تللی کېږي هوا دا د دې وایي د دې وجود نشتی هوا نه تللی کېږي ول نه تللی کېږي هلته یې تپوس وکړه ټیرونو وال نه تپوس وکړه که نه هغه یې په دې کې 30 دا او په دې کې 35 دا او په دې کې 100 دا په دې کې 40 دا دا هوا هغه تلي که نه تلي اوس ځان له تلي د هغې معلومولو دارنګې زلزله ده دا هوا ده د هوا هم تللی کېږي دا هوا په دومره رفتار کې ورمانه ده وي دا څوک تلي و دغه خلک ورته ناست دي هغو سره آلات دي په هغه آلاتو باندې تلي زلزله هم تلي زلزله کم ده او په وخت کې ورغله لاړه خلاصه شوه وجود نشته بیا که نه راغله جو لاړه هغه بیا وایي دا دومره وه دا 7 وه او دا 6 وه دا 4 وه په دومره سپیډ کې وه دا کیسې کوي دا تلي که نه نه هغه څیزونه ټول تللی کېږي आवाज هم تللی کېږي دا په دومره आवाज باندې په دومره والیم باندې دی لګیا دی وایي اولئک نو فمن ثقلت موازینو د چا چې درانه شو نیک اعمال اولئک هم المفلحون دا کسان د کامیابي موندونکو نه. ومن خفت موازینو د چا چې سپک شو نیک اعمال چې سپک شو نو بل طرف ته بل شی درنیږي که نه دا نه ده چې یو شی بس درنیږي او بل طرف ته بس شی نه وي نه بل طرف ته یو طرف ته نیک اعمال درانه شو نو بل طرف ته چاپړه کې هلته کې خو یا خالی ده د بدو اعمالو چاپړه خالی ده بعضې وایي دغسې نیکبخت خلک به کي نو چې دې نیک اعمال بد پکې نشتي نه چاپړه خالی ولاړه ده که چوته به ولاړئ فمن ثقلت موازینو نو دغه نیک اعمالو هغه تلې درنه شوي ده او د سپکو د بدو اعمالو هغه چاپړه یا خالی ده او یا پکې سشتي خو هغه کم دي لږ دي. بل طرف ته من خفت موازینو چې د چا نیک اعمال سپک شو نو چې نیک اعمال سپک شو یا دا چې نیک اعمال د سره شته نه یا سپک شو شته خو لږ دي بل طرف ته بیا بد اعمال دي که نه چې نیک اعمال سپک شي دي نو بد اعمال درانه شي دي نو فاولئک الذین خسروا انفسهم دا کسان به دا کسانو سره چې تاوان کې غورځولې خپل ځان نه فی جهنم خالدون په جهنم کې به همیشه وي همیشه دپاره په جهنم کې تلفح وجوههم النار سوځئ به مخونو د دوی لره ور به د دوی مخونه سوځئ وهم فیها کالحون او دوی وایي په دې کې بد شکله به په اور باندې چې سړی اوس وځي نو څنګه شکل وران شي بعضې الله موږ ته یې دنیا کې هم ښیي کله کله د دنیاوي اور ته سړی وغورځېږي
کله اور ولګي سړی بګې دا ولې لکه پلان کیږي کې اور لګېدلی و په هغې کې زه پکې ګیر شوی وم هغې لمبې وهلی یم شکل یې وران شوی وهم فیها کالحون دی وی په دې کې بد شکله او حدیث کې راځي چې کله د مخ اډوکي ښکاره شي یا د غوښې تلر شي هم بد شکل وښکاري دارنګې یو روایت کې راځي چې اوبه به دي غواړي نو اوبه به وله ورکړي نو ګرمې اوبه به وي داسې ګرمې به وي چې کله مخ ته یې نږدې کړي نو مخ به وله ورید کړي او دا لپاسنۍ شونډه به وتښتي نیم سره پورې او لاندنۍ شونډه به یې راځوړندې شي نامه پورې بد شکل وي الله یې ته موږ وساتي تلفح وجوههم النار سیزی به مخونو د دې لره اور وهم فیها کالحون او دی وی په دې کې بد شکله الم تکن آیاتی تتلا علیکم هلته کې به ورته ویلی کېږي الم تکن آیاتی تتلا علیکم آیا نو آیاتونه زما چې لوستی کېدل په تاسو باندې فکنتم بها تکذبون نو تاسو د هغې تکذیب کاو چې کله آیاتونه به لوستی کېده نو تاسو تکذیب کاو قالو نو دی به وایي ربنا ای زموږ رب غلبت علینا شقوتنا غالب شي وه موږ باندې زموږ بدبختي وکنا قوما ظالین و موږ قوم ظالما ګمراه من گمراہ ربنا اخرجنا منها دی وی یا الله وباسي منګه د دې زینا د جهنم نه منګه وباسي فین عدنا که منګه چې واپس بیا راغلو کنه فإنا ظالمون یقین منګ به ظالمان یا منګه که واپس شو دغه اعمال ته کوم چې موږ په دنیا کې کړیو هغه عمل نه بیا وکړو نو موږ به ظالمان یو الله رب العزت اخسؤ فیها کوری شي په دې کې دا ډېره سخته خبره کوي اخسؤ فیها کوری شي په دې کې ولا تکلمون ما سره خبرې مه کوئ الله رب العزت به ورته وایي مخکې صورت مومن کې به راشي هلته کې وایي د دې اولنی سوال دی مالک ته یا مالکو لیغزی علینا ربک اے مالکا مالک دے چوکیدار دے جہنم هغه ته به دې سوال وکړي چې الله ته ووایه چې موږ دې مړه کړي لیغزی علینا ربک هغه به ورته وایي انکم ماکثون تاسو به کې پراته مرګ نشتی یو دا دی بل سوال بکی دی چوکیدار د جہنم ته وایي رب ته سوالو کا چې موږ باندې یو ورځ خو څه آرام راولي که نه زر کال وروسته به جواب میلاو شي تاسو پکې پراته یې ورځ نه میلاوي چټي نه میلاوي دی به یاره که راځئ په خپله باندې الله نه سوال کوو نو دلته کې الله نه به سوال وکړي ربنا اخرجنا منها یا الله موږ وباسې د دې جهنم نه فإن عدنا که موږ واپس شو فإنا ظالمون موږ به یو ظلم کوونکي قال اخسؤ فیها نو الله به ورته وایي کوری شئ په دې کې ولا تکلمون ما سره خبرې مه کوئ دنیا کې تاسو څه کړي چې تاسو خبره نه زه واورم انه کان فریق من عبادي یقولون یقینا خبر ادا ده یو ډله زما د بندګانو یقولون چې هغې به داسې وي ربنا آمنا فاغفر لنا ای زموږ رب ایمان راوړی موږه فاغفر لنا نو بخښنه وکړي موږ ته ورحمنا رحم وکړي موږ باندې وانت خیر الراحمین او ته ډېر غوره د رحم کوونکو نه فاتخذتموهم سخریا خیال دا رسینا دغه زمانه مخکې باندې پریدو قل ربي ما تريني وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين دا سوایا اے زما ربا پناهی حاصلوم پتا سره من همزات الشياطين د شیطانانو دا وسوسونا
واعوذ بک پناه غواړم په تا سره ربي زما ربا یحضرون د دې نه چې هغه حاضر شي ما ته حاضر شي زما د ګمراه کولو دپاره زما د خطا کولو دپاره حاضر شي ادا حاضرېږي بیا هغه وخت کې کله چې سړی مري سړی چې کله مري نو شیطانان ورته راشي نو هغه ځای کې ګمراه کوي یې بې ایمانه د دنیا نه رخصتوي نو یا الله کله چې دا د دنیا نه رخصتۍ په وخت کې دا خلک ما ته حاضر شي نو یا الله په هغه وخت کې هم ته به زما د دې نه حفاظت کې حتی اذا جاء احدهم الموت دا نور خلک خو لګیا دي دا کارونه کوي تر دې پورې کوي کله چې راشي یو د دې خلکو ته من قال رب ارجعوني نو دی وایي یا الله ما واپس کې لعلی اعمل صالحا د پاره دی چې زه عمل وکړم نیک فیما ترکت په هسې چې ما پرېښودي دي که الله چرې داسې نه ده واپس کېدل نشتی قال رب ارجعوني دی وایي رب ارجعني یا الله ما واپس کې بعضوی ارجعوني هلته کې ملائک پکیم دي نو هلته وایي ارجعوني ما واپس کوي لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو کلا انها کلمة یقینا دا خو یو خبره ده هو قائلها چې دا ویلی شوي ده دا د سړی ویونکی د هغې دی ومن ورائهم برزخ او غیر چاپیر د دې شاته یو پرده ده الی یوم یبعثون د قیامت د ورځې پورې فاذا نفخ فی الصور کله چې پوکوالی شي په شپېلې کې فلا انصاب بینهم نو بیا به نسب ولی نه په منځ د دې کې په دغه ورځ باندې ولا یتسالون نه به یو بل نه تپوسونه کولی شي فمن ثقلت موازینه نو د چا چې درانه شو نیک اعمال فاولئک هم المفلحون دا کسان به د کامیابي موندونکو نه ومن خفت موازینه او د چا چې سپک شو نیک اعمال فاولئک الذین خسروا انفسهم نو دا کسان سره چې تاوان کې ورزول خپل ځانونه فی جهنم خالدون په جهنم کې به همیشه تلفح وجوههم النار سوزیبا مخونو د دې لره ور وهم فیها کالحون او دی په دې کې بد شکله الم تکن آیاتی تتلا علیکم آیا نو آیاتونه زما چې لوسته کېده په تاسو باندې فکنتم بها تکذبون نو تاسو د هغې تکذیب کوو کله چې آیاتونه لوسته کېدل نو آیاتونو تکذیب کوو تاسو هغې ته دروغجن وي قالو نو دی به وایي ربنا غلبت علینا شقوتنا یا الله غالب شو موږ باندې زموږ بدبختی وکنا قوما ظالمین موږ قوم گمراه ربنا اخرجنا منها یا الله وباسي موږ د دینا فین عدنا کچره موږ واپس شو هغه اعمالو ته چې موږ کم دنیا کې کړیو یا فین عدنا که موږ د جهنم ته بیا رالو فینا ظالمون یقین موږ یو ظلم کوونکي قال اخسؤ فیها الله بوي کوری شی په دې کې ولا تکلمون ما سره خبرې مکوي قزبانی بستی الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا اللهم قنا عذاب النار